نن لومبی محرم دی او کم نارینه یا کم زنانه چې په لومبي محرم باندې بسم الله الرحمن الرحیم په دې ترتیب باندې ولیکي انشاءالله العزیز ټول کال به پر انسان باندې تکلیفونه مصیبتونه حوادث او دغه رنګې پریشان کن حالات دا به پر انسان باندې راځي نه داسې خبرې به راځي نه چې د انسان په هغې باندې خفه شي بلکې داسې خوشخبرۍ به راځي داسې خبرې به راځي چې انسان په هغې باندې خوشحالیږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې نن محترمو د محرم لومبۍ ورځ ده او دا وظیفه صرف د نن ورځ سره خاص ده یاد ساتئ چې د بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات فواید دي ډیر زیات فائدې دي علماء کرام په دې ټولو فوایدو کې په دې ټولو فائدو کې دا فائدې پکې لیکلې ده چې بسم الله الرحمن الرحیم څوک د محرم په لومبۍ ورځ باندې ولیکي او په دې ترتیب باندې ولیکي الله پاک د انسان ته ډیر زیات خیر او برکت ورکوي فرمایي چې انسان باندې په ژوند کې کړکېچن حالت باندې راځي داسې به نه وي چې اچانک په تا باندې بیماري راغله او تا نه منډې خلاصې کړلې کله یو هسپتال ده کله بل هسپتال ده کله یو ځای ته کله بل ځای ته ناګهانه به داسې نه وي چې ته چا سره ګاډی او جنګي او وفات شي پکې یا بل څوک پکې وفات شي یا خوږ شي باقي هم مرګ ژوند د الله پاک په لاس کې دی د بسم الله په حواسو کې دا دي چې ټول کال کې به تا ته غم در رسي نه دغه رنګې د ماشومانو غم دغه رنګې د کور غم دغه رنګې په کوم څیز باندې ته خفه کېږي دا به تا ته در رسي نه یاد ساتئ چې بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته ناشنا وظیفه ده دا وظیفه ولیکئ ځان سره او ځان سره سنبال کئ انشاءالله العزیز پوره کال په سکون سره ژوند تېروئ داسې به نه وي چې تا ته دفتر کې کار میلاو شي او هغې سمه سره بیا ختم شي نه بسم الله الرحمن الرحیم دا برکات دی چې تا ولیکل په دې ورځ باندې الله پاک به ستا ټول کارونه محترمو دا به سنبالوي چې موږ وګورو چې انسان ته د دوک د تکلیف خبره نه میلاویږي نو څه به میلاویږي د خوشحالۍ خبرې به انسان ته میلاویږي او دغه رنګې خوشخبریانې به انسان ته میلاویږي خوشخبري دا به د نوکرۍ هم کېدی شي خوشخبري دا به د رزق هم کېدی شي دغه رنګې خوشخبري دا به د کاروبار هم کېدی شي نو دغه رنګې ټول عمر پرسکون زندګي دا به تېروي په کور کې به جنګ جګړې نه وي او دغه رنګې ښکلی ماحول به وي مزیدار اغلا چې بسم الله الرحمن الرحیم ته ولیکله په یکم محرم باندې په لومبي محرم باندې نو ستاسو کور کې به جنګ جګړې نه وي پرسکون ماحول به وي او څومره چې به کور کې شریک حل کوي دا ټول به خوشحاله وي دا ټول به په سکون سره وي په اطمینان سره به وي مطلب د خبرې دا شو چې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د هر قسم مصیبت نه دا بچ کوي دا سم نه چې لکه بجلي اور واغستو ټول کور وسوځېدو دغه رنګې د ګیس سلنډر دا ډزې وکړو هر څه ګډوډ شو داسې به نه وي چې هلکه پلانکې ځکې خوږ شو یا پلانکې په ګولۍ باندې ولګېدو داسې محترمو نه وي ځکه چې بزرګان دین چې کله محترم یو خبره وکړي نو په هغې باندې هغوی په کلونو هغوی تجربې کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم ترتیب دی او کومه فتوا ده د مفتي شفیع رحمه الله هغه هم زه تاسو سره شریک کوم هغوی په جواهر الفقه کې محترمو دا لیکلي دي د بسم الله الرحمن الرحیم دا فواید دي دا محترمو دا هغه لیکلي دي نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغه داسې ده چې کله یکم محرم الحرام شي نن چې کومه ورځ ده نو په دې ورځ باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا چې موږ 113 پیرې ولیکو 114 پیرې دا په کاغذ باندې ولیکو او دا کاغذ دا به ځان سره کیدو انشاءالله العزیز چې څو پورې موږ او تاسو سره دا کاغذ دا پروت وي انشاءالله العزیز موږ ته به څوک څه نشي ویلی مطلب به دا چې موږ ته څوک تکلیف نشي رارسولی موږ ته به تکلیف نه رارسي څومره دشمنان ستا وي د هغوی د محترمو لاس خلاصه صرف د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه
درته وکړه او دغرنګه 113 پیر هم لیکي او 113 پیر هم وایه. تاسو به تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زموږ ستاسو محترمو دا حفاظت کوي. حفاظت کوونکی محترم الله پاک دی او بسم الله کې د الله پاک 3 نومونه دي. نو ان شاء الله العزیز تاسو یو پیره دا وظیفه وکئ، یو پیره دا ولیکئ، ان شاء الله الله پاک به کار ډیر زیات بهتر کی. الله پاک هم خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.